بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام میں سب سے جو بنیادی حکم ہے اور سب سے پہلا حکم دین اسلام میں وہ ہے نماز کا، اسی لیے نماز دین کی بنیاد اور نماز دین کا ستون ہے۔ اس نماز کے اندر کل 6 فرائض ہے۔ نمبر 1 انسان پر قیام کرنا فرض ہے، نمبر 2 قرات کرنا، نمبر 3 رکوع، نمبر 4 سجدہ، اور نمبر 5 قاعدہ اخیرہ، اور نمبر 6 خروج عن الصلاۃ یعنی نماز سے خود کو نکالنا۔ نو چې کله هم یو انسان دغه مونځ کوي، د مونځ کولو نه مخکې د انسان دپاره ضروري ده چې د مونځ د فرایضو او د واجباتو او د مستحبات او د سننو څخه ځان خبر کړي۔ نو په مونځ کې 6 فرایض دي. د ټولو نه اولنی فرض هغه د قیام دی، یعنی یو انسان چې کله مونځ کوي دی انسان دپاره قیام یعنی ودرېدل د انسان دپاره په دومره مقدار چې هغې کې فرض قرت کولی شي، دومره مقدار ودرېدل په انسان باندې لازم او فرض دی، دینه بغیر د انسان مونځ نه کیږي۔ او دغه ودرېدل دا به د فرض منځونو او د واجبات منځونو او صحیح قول مطابق د سحر په سنتو کې دا فرض دی. که یو انسان په ناسته باندې نفل مونځ کوي دا بالکل کولی شي، خو د فرض مونځ دپاره قیام کول دا ضروری ده. نمبر 2 قرات کول، یعنی د قرآن مجید قرات دا هم په انسان باندې فرض دی او لازمی ده. او دا قرات کم از کم چې یو آیت وي، خو د یو آیت دپاره هم شرط دا دی چې دغه یو آیت دا اگر که ورکوټي آیت وي که غټ آیت وي، خو دا به د 2 کلمو نه مرکب به وي. لکه مثال په طور باندې اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون، دغه شانتي یو آیت یا دینه اوږد یو آیت دا لازمی او ضروری ده. خو داسې نه ده چې یو انسان د په مونځ کې ودرېږي او صرف د یو کلمه او یو آیت ووایي، لکه مثال په طور باندې صاد او حامیم دغه شانتي نه، بلکې د 2 کلمو نه چې کوم آیت مرکب وي هغه انسان دپاره په دغه مونځ کې کافي کیږي. او بیا دغه قرات د فرض مونځ په اولنی 2 رکعاتو کې فرض دی، او د سنت او د نفل په ټول رکعتونو کې دغه قرات کول په دغه انسان باندې دا فرض دی. نمبر 3 رکوع کول، یعنی په انسان باندې رکوع کول دا هم فرض دی. نمبر 4 سجده کول، دغه سجده کول هم په انسان باندې فرض دی، د دې نه بغیر د انسان مونځ نه کیږي. دا سجده کول په داسې طریقې سره چې خپل دغه تندې دا دغه ځمکې سره لګول، خو یاد ولرئ چې د خپو کې خودو ځای او د تندي دغه ځای، مثال په طور باندې په یو ځای باندې ته سجده لګوي او په یو ځای باندې ولاړ وي، دا سجده لګولو والا ځای دا به دومره ښکته نه وي یا دومره به بره نه وي دغه خپې کې ښودلې ځای باندې چې د یو لاس نه دا زیات وي، بیا به دغه انسان مونځ نه کیږي. لکه مثال په طور باندې ته په یو ځای باندې ناست وي او مخامخ درته 2 فومونه ایښودلی شوي وي، خو په دې 2 فومونو باندې که ته سجده لګوي او ته ولاړ دغه لاندې د فومونو نه او سجده په دې فومونو باندې لګي، 2 فومونه دومره اوچت وي، نو هغه باندې بیا د انسان مونځ دا نه کیږي. نمبر 5 قاعده اخیره کول، یعنی په یو انسان باندې د 2 سجدو نه پس آخرنی رکعت کې دغه آخرنی قاعده دومره مقدار باندې کېناستل چې هغې کې دغه انسان التحیات دا ویلی شي، دا په انسان باندې فرض دی. نمبر 6 خروج دغه مانځه نه، یعنی خپل ځان دغه مونځ نه ویستل، لکه د ستا مونځ پوره شو اوس در باندې لازم او ضروري ده چې دغه مونځ نه ته ځان وباسي، گویا که هغه د السلام علیکم ورحمت الله په ذریعه وي، یا دغه انسان د قبلې نه مخ واړوي، یا دغه شان د انسان پاس یو لاړ شي دغه ځای نه، یا دغه انسان خبرې وکړي. نو دا 6 شیزونه په مانځه کې په دغه انسان باندې لازمي او ضروري ده. د ټول فرایضو خیال دی وساتلی شي، او دغه په خپل کور کې بچو ته هم وښایي چې په مانځه کې 6 فرایض دی. نمبر 1 قرات قیام کول، نمبر 2 قرات کول، نمبر 3 رکوع کول، نمبر 4 سجده کول، 5 قاعده کول، او 6 خپل ځان د مونځ نه ویستل. الله رب العالمین د موږ ټولو مسلمانانو ته صحیح طریقې باندې د مونځ کولو توفیق ورکړي.